سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المؤمنون اتلسما سپاره ده، آیت نمبر ده 11. سوره مؤمنون سپاره 18 آیت نمبر 30. په دې آیتونو کې الله جل جلاله عم نواله دلائل بیانوي او دې ته وایي دلیل عقلی لپاره د اثبات د توحید، چې تاسو د څاروو ته نه ګورئ، څاروي دي، غوا ده، اوښ دی او پسه دی، وزه ده، او د دې ونه تاسو شودې هغه استفاده کوئ او شودې خو لا پرېږده، د دې نه مستې، چکه، کوچ او شړومبې دا ټول ستاسو د فایدې دپاره. سرې غوښې دي او تکې سپینې شودې ورڅخه بهیږي. دا خیر چا کړي؟ دا یو ذات دی چې الله جل شانه، نو د داسې ذات بندگی عبادت پکار دی. او بیا وروسته دلایل نقلی شروع کېږي، 5 دلایله چې نه ګورې نوح علیه السلام د دې دعوت کړی، دارنګه ټول خلک یې توحید ته رابللي، خو دې مسئلې بیا خلک یې راپارولي، ځکه په نوح علیه السلام 4-5 اعتراضه هغه به هم ذکر کېږي. نو ځکه فرمایي وان لکم، او یقینا خامخا ستاسو دپاره، فی الانعام په څاروو کې، لعبرة پند و نصیحت دی او نښه ده، نښانه. انعام دا شامل دی ابل، بقر او معز. معنا دا چې غوا او اوښه او دارنګه وزه، پسه، دې ټولو ته دا کلمه شامله. لعبره په معنا د آیه یا عظه، او دا آیت دلالت کوي د الله په قدرت او دارنګه د الله په رحمت. خامخا په دې کې د الله د قدرت مظاهره ده، او بیا تذکیر کوي د دې نعمتونو. نسقیکم، مونږه چیکو په تاسو باندې، مما دا غسنه، فی بطونها چې په ګېډو د دې څاروو کې دی. بطونها نه مراد هغه شودې. ته نه ګورې چې دا شودې د دوی د سینې نه بهیږي، د غولانځو نه، او دا رالوسی، دا د دې غوښو په منځ کې الله داسې لښتي جوړ کړي او د هغه نه تاسو استفاده کوئ. ولکم، ستاسو دپاره، فیها په دې څاروو کې، منافع کثیره، نورې ډېرې فایدې دي زیاتې. فیها دا ضمیر راجع که بطونها، او بطونها نه مراد هغه شودې چې د هغو نه بهیږي، په دې کې نور فواید دي، لکه علما ذکر کوي لسی، شړومبې، مستې، چکه، کوچ او قرت، دا ځینې جوړوي. او نور فواید خو لا پرېږده چې پوستکی، وړی، ویښتانې، حتی د هغه د خوشیو نه هم استفاده کوئ، پاچک یې ترې جوړوئ. دا وګوره، دا د الله د قدرت مظاهره ده. ومنها تأکلون، او تاسو د هغې نه خوراک کوئ. غوښې هم خورئ، حلال یې که ایسته، او حتی هډوکي، ماغزه، او دا هر څه تاسو دپاره الله جایز کړي. څومره د الله انعامات دي او نور فواید. وعلیها وعلى الفلک تحملون، او په دې سارو تاسو
او په دې کشتیو تاسو باروئ سورلی کوئ. علیها ضمیر راجع د تفاسیر وای ایبل ته ایبل دا نه چې په غواو باندې بار وړی دا نه چې په سونو باندې مسته بار وړه نه بار وړل صرف په اوښانو دی. دا بعضې زیاتی کوي چې په میخو او په غواګانو پسې سمه ریړه تړلي او د بره دی پکې ناست وي او سورلی پې کوي. د دې وجې نه تفسیر قرطبي یو روایت نقل کړی خو هغه بې سنده دی. هغه وایي چې یو زمانه کې چا په غوا باندې بار اوچت کړی وایي ستا غوا الله ناطقه کړه ورته زه خو د دې دپاره پیدا نه یم چې ته په ما باندې سورلی کوې. نو د دې وجې نه ورونو علیها ضمیر راجع د ایبل ته په دې اوښ باندې اوښانو باندې سورلی کوئ. بیا دلته یو قید ورسره ولګوه وعلیها فی البر په دې اوښانو باندې په وچه کې وعلى الفلک په کشتۍ باندې فی البحر په دریاب کې تحملون تاسو سورلی کوئ او بار پې وړئ. یعنی سورلی پې کولی شي صيغه د مجهول دی خو څوک یې پې کوي دقه تاسو پې کوئ. نو وګوره هغه غټ اوښ څومره لوی اوښ دی هغه یې ستا دپاره مسخر کړی چوکۍ هغه بیا د مخې پښې ولګي بیا د شا پښې ولګي بیا یې درته څملې کښېني. وړوکی هلک به وي هغه غټ اوښ هغه به دی راچوکي او ایسته به بار پې بار کړي. دغه چا درته تابع کړي الله جل شانه. اوس دلایل نقلی شروع کېږي. دې ته وایي دلیل نقلی د نوح علیه السلام نه په دې مسله باندې مسله د توحید ډېره اهمه ده ورونو او دا انبیا علیه السلام کړې نو ته یې کوه د الله نبي کړې ته یې کوه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او خامخا په تحقیق سره مونږ لېږلی و نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته فقال وینا یې کړې یا قوم وزما قوما دینا نشنلیتی نه معلومیږي. یو سړی وایي په اسلام کې نشنلیزم شته نه یو قومیت دی یو نشنلیت دی دې کې فرق دی. قومیت دې ته وایي چې ته د قوم خیرخوا جوړېږي ته په قوم یو قوم خپل قومیان را جمع کړي چې راځئ یو اجتماع راځئ یو اهمه خبره او دا سبب د اجتماع جوړي دا مسله ده او دا مسله ده دا مسله خیرخواهي یې لټې. یو نشنلیتي چې خپل قومیان را جمع کړي او د الله او د رسول په خلاف تصمیمونه نیسي دا بیا نشنلیت دی دا په اسلام کې نشته. اما په قومیت په اسلام کې شته چې ته به خیرخواه د خپلو خپلوانو او د قومي جوړېږي. دا ناره انبیا وکړي او بیا چې قوم را جمع کوي په څه به را جمع کوي په تعصب نه په تحزب نه د الله په بندګۍ د الله په دین. ځکه هر نبی قوم را جمع کړی په څه خبرې د الله په توحید. یا قوم و زما قومه اعبدوا الله د یو الله بندګي وکړئ. نن سبا قومیان خلک را جمع کوي تعصب نورم سوا کوي بلکې یو قوم د بل قوم مقابله کوي وایي راځئ موږ دا قوم یو او دا بلانی قوم دا وهل غواړي او په ده باندې دغه قانون تنفیذول غواړي. دا خو بیا ناروا ده. په اسلام کې نه تحزب شته نه تعصب شته دا یو مستقله موضوع ده. د دې وجې نه انبیاو چې قوم او خپل قومیانې را جمع کړي د الله په دین جمع کړي د الله په توحید جمع کړي. اعبدوا الله ومنئ توحید د الله ما لکم نشته ستاسو د پاره من اله غیرو ما سوا د الله نه بل معبود. دې ته وایي توحید لا اله الا الله. دا معنی هر نبی رسول چې هغه راغلی د دې خبرې دعوت یې کړی. ځکه عبدالله ابن عباس
ترجمان القرآن هغه د آیت معنا کوي اعبدوا الله وحد الله د الله توحید ومنئ د الله توحید درې قسمه توحید د الوهیت توحید د ربوبیت توحید د اسماء او صفاتو دا درې واړه به منئ ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله غیرو ما سوا د الله نه بل معبود حاجت روا مشکل کشا غیبدان کارساز مالک د نفع د نقصان الله ګڼه مخلوق مه ګڼه په دې آیت کې اثبات د توحید رد د شرک دواړه شوی بعض خلک اثبات د توحید کوي رد د شرک نه کوي نه توحید پوره بیانه پوره دا دی چې توحید بیان که چې الله غیبدان کارساز مشکل کشا حاجت روا خو دغه زیارت دا جنډې چې پې ولاړې دا خلک چې خوردی خوري دا هېڅ نشي کولی جوړ توړ دا دواړه به کوي د الله دپاره هر نبي جوړ هم کړی توړ هم کړی نو ځکه توحید وایم دی ته چې اثبات به کوي او رد شرک به کوي هر نبي دا کوي افلا تتقون پس ولې تاسو نه یریږئ د بندګۍ د الله نه الله بندگی چې کوئ عذاب به درشي د دې وجې نه تفسیر قرطبي معنا کوي افلا تتقون افلا تخافون عقوبته اذا عبدتم غیر الله که چیرې تاسو د غیر الله بندگی شروع کړئ الله به داسې عذاب درکړي داسې سزا چې یاد به ساتئ نو چې کله نبي دا دعوت کړی ته به وایې په غاړه کې به ګلانو راچولي یا به شاباسۍ ورکړي نه نه عکس العمل وګوره وقال الملأ الذين كفروا پس وویلې غټایټو الذين هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم څخه ملأ الله تعبیر په ملأ کړی ملأ هغه خلکو ته وایي چې هغه مخوریز وي د اثر و رسوخ خلک ملأ هغه خلکو ته وایي چې تعبیر په لویانو یا په مخکخو یا په مخوریزو او یا په هغه ملکانو چې هغه لږ د اثر و رسوخ و قدرت خلکي دې خلکو اول مخالفت وکړه د نوح علیه السلام بیگانه څوک نو من قومه د قوم څخه قومیان را پاسېدل کفر یې وکړه مخکخو خلکو د مخالفت وکړه یوازې په مخالفت مې اکتفا ونه کړه اعتراضو ته ګوره تنقیدو ته ګوره څلور پنځه اعتراض پې وکړه اول اعتراض ما هذا الا بشر مثلکم نه دا نوح علیه السلام منګرم یو بشر دی په شان ستاسو دا خو بشر دی دا را لګېږي مونږ ته دین بیانې او مونږ ته وایي توحید او رد شرک بشر مونږ نه منو دا بشر دی دا اعتراض وکړه او دا د حقارت په اعتبار وکړه دویم اعتراض ځکه دا خو مشرانو غټایټو او د عوامو د دوکې دپاره بل اعتراض کوي یریدو ان یتفضل علیکم اراده لري د نوح علیه السلام ان یتفضل علیکم چې غوره وګڼي ځان خپل په تاسو باندې مشري غواړي تاسو په دې نه پوهېږئ ځان غټ غټ کوي او دا اصل کې مشري قدرت غواړي د قدرت تږی دی دا دویم اعتراض ځکه یتفضل علیکم د دې حاصله معنا دا ده چې دی غواړي چې تاسو تابع کي او ځان په تاسو مشر کي او تاسو خپل ماتحت وګرځئ معنا دا ده په تاسو حکومت کول غواړي او تاسو خپل رعایت جوړ کړي نو ځکه تفسیر بغوی معنا کوي يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع دا تاسو متبوع تابع وګرځئ او خپل ځان متبوع کړي مشر اوس هم دا بعضې خلک داسې پرسوده فکر لري
چې یو څوک عالم وي الله والا انسان او یا جهادي شخصیت وي هغه باندې خلک داسې تصور کوي چې دا مشري غواړي د قدرت تږی دی او هغه به صرف د الله د دین پرچار اسلامي نظام او اسلامي حکومت غواړي دی به وایي نه دا د مشرتوب تږی دی او د قدرت تږی دی دا اشتباه ده ورونو یو سړی چې خپله قرباني ورکړي خاندان قربان کی او شهیدان ورکي او بالاخره خپله د الله دپاره کار کوي نو هغه بس که قدرت غواړي قدرت خو بې ځایه نه دی خو د الله د دین حاکمیت غواړي نو دا اعتراض د دې نوح علیه السلام د قوم نه و په دې م اکتفا ونه او دریم اعتراض ولو شاء الله که چیرې غوښتی الله پاک لانزل ملائکة رالیږلی به یو خامخا ملائکې ملائکې به رالیږلي وو ویلي وو چې دا نبي دی حق دی ویې منئ او تر اوسه پورې کومه ملائکه نه ده راغلی فرشته چې موږ ته یې د نوح علیه السلام تایید کړي بې ځایه اعتراضونه دي په دې م اکتفا نه کوي بل اعتراض ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ندی اوریدلی مونږه دا خبرې زمونږه د مشرانو نه چې هغه ډېر پخواني دي وایي دا نوې نوې خبرې دي اوس هم بعضې جاهلان دا خبرې کوي هلکه وایي دا خبرې چېرته زمونږ په وطن کې وې زمونږ ولې هغه څه مشرکان تېر شوي ولې هلته ملا نه و یو دی عالم دی دی ملا دی که چیرې دا خبرې وې زمونږ ملا صاحب به کړې زمونږ مولوي صاحب به کړې دا خو بې ځایه اعتراضونه دي که ته دا اعتراض کې دا درسونه او دا جهادونه او دا کوم تحصیلات مخکې وو مخکې به چېرته د قرآن حافظ څوک ړوند او مخکې به چا چې خارج ته برس وخوت بیا روس ته افتخار به یې پې کاوه وایي زما زوی روس ته تللی روس ته او مخکې به چا زکات نه ورکاو زکات بلکې که زکات به م ورکاو طالبان به ورغله د درمند په وخت کې اخیستو په وخت کې نو یو څوک کوسنګ به ورته وایي کوسنګ وایي دا کوسنګ واخله بعضې به پکې داسې مو دا زموږ بعضې مشران قصه کوي وایي په یو ځای کې زمیندارانو درمند اخیست خوا کې یو جومات و هغه جومات کې طالبان دیره و وایي دوی دغه کوسنګ نه مې اورېدله چې دا کوسنګ رانه یې نیسي وایي ښه څه چل وکړو وایي خپلو کې مشوره وکړه دا درمند به د شپې واخلو چې طالبان ویده او ایسته موږ به غنم کور ته رسولي وایي بیا یو پکې ویله چې دا که د شپې واخلو دا لاره زمونږ په دې جومات ده دا طالبان به رایښ شي او بیا به موږ نه خامخا اخلي بده خبره ده وایي څه کول غواړي وایي په دې خرو باندې د پښو باندې ربړ تړل غواړي چې دربام وانه وړي دا زمونږ حال اوس خو د الله فضل دی چې په هر کور کې د قرآن حافظ عالم مجاهد نو دا حالات هغه حالت ته قیاسوي د دې وجې نه دا اعتراضونه بې ځایه دي ورونو د الله شکر ادا کوي چې قرآن بیانېږي حدیث بیانېږي او بچي دي عالمان دي طالبان دي او د قرآن حافظان دي جهادي فکر لري افتخار وکړه نن سبا پلرونه دي چې ورته وایي زوی مې ډېر بېلاره دی ته به وایي چې چېرته به چرس وایي یا چېرته به لوپري کوي ولې ولا دغه بل فکر ورسره دی څه فکر ورسره دی جهادي نو ته ولې په دې افتخار نه کوې که چېرته لوپر وایي یا داسې د ګناهو په طریقه تللی بیا به تا دا خبره کړې وای نو دا به په ځای خبره خو چې جهادي فکر لري او د علم او د جهاد شوق لري افتخار کوه ما سمعنا بهذا نه دا اورېدلی مونږه دا فی آبائنا الاولین په هغه مشرانو کې چې پخوا تللي وایي په لوړه وخېځه بعضې پکې دا متل هم کوي وایي څه چې مشرانو کوله خلکو کوله هغه وکړه مشران به دې ناروا هم کوه ته هم ناروا کوې یعنې ډېر داسې په مشرانو کې تېر شوي دي وایي د سر سړی بړ کړه د سر سړی قتل به یې وکړي او وژني به هغه د سر سړی دا کوم دین دی اوس هم بعضې جاهلانو کې دا شته قتل یې وکړي وایي د سر سړی پرېږدي دا ټول جهالت دی ورونو
نو دا د نوح علیه السلام قومیانو دا جهالت پکې و، دا خبرې به یې کولې. یو دا په دې مې اکتفا ونه کړه، 4 اعتراض په دې آیت کې، 5م اعتراض ته غوږ شه، دا ډېر خطرناک دی. ان هو نه دا نوح علیه السلام الا رجل به جنه، منګرم یو سړی دی چې په ده باندې لیونتوب دی. دا خو لیونی دی، لکه نن سبا دین کار کوي وایي دا لیونی دی، دا روزګار دی، وایي دا بیکاره دی. جهاد کوي، دعوت کوي، توحید بیانوي، تبلیغ کوي، وایي دا بیکاره دی. د نوح علیه السلام پر رابطه ان هو نه دا نوح علیه السلام الا منګرم دی رجل یو سړی به چې په ده باندې جنتون لیونتوب دی. دین یې بیاناو، لیونی ورته ویل. نوح علیه السلام غوندې شخصیت ته دوی لیوني ویلې. د جنتون 2 معناوې دي، یوه معنا دا چې لیونتوب دی پې، دویمه معنا دا ده چې دا پیریانی دی، پیریان پکې ننوتي دي. جنتون معنا جنون یبخلونه، دا پیریان په ده باندې قبضه کړې ده، پیریان پې پراته دي، د دې علاج کول غواړي. لکه د الله نبي ته به د مکې قریشو هغه خلکو به ورته ویلې وایي ګوره ستا حالات خالي نه دي، ډېرې لوی خبرې ورته وکړې. یو پکې دا و، وایي که تا حالت به یاد دی چې په تا به پیریان در ناست دي او دا پیریانو به په تا کې هغه کړي، نو مونږ به ستا علاج وکړو، دې ته مونږ تیار یو. د الله نبي ته ویل په تا کې به پیریان ننوتي دي. نوح علیه السلام ته م وایي. اوس هم بعضې خلک ناپوهه الله والا انسانانو ته، مجاهدو ته، دعاتو ته د لیونتوب نسبت کوي، وایي دا لیونی دی. نو دې د وجې نه نوح علیه السلام ته هم دا نسبتونه کوله. نو الله فرمایي فتربصوا به حتی حین، د دوی حکایت کوي، وایي دې مشرانو به دا ټولې خبرې ګوره د مشرانو دي، د غټایټو دي، ځکه عوام پسې نه پوهېږي. دا هغه مخوریز خلک دي مخالفین چې عوامو ته دا خبرې کوي. فتربصوا انتظار وکئ تاسو به په د نوح علیه السلام. څه معنا؟ لا تؤمنو، ایمان مه پرې راوړئ، ګوره خبره ونه منئ، انتظار لږ وکئ. حتی حین، تر یو وخته پورې، تر یو وخته پورې انتظار وکئ، خبرې زر مه منئ. د دې 2 معناوې دي. یو معنا دا ده انتظار وکئ د نوح علیه السلام حتی یتبین جنونه، چې تاسو ته ښه معلومات وشي پوخ لیونی دی او سم پیری پې را داخل شوی دی. دویمه معنا دا ده فتربصوا به، انتظار وکئ تر دې چې دی مړ شي، خو خبره یې ونه منئ، تر مرګه خبره ونه منئ. دا د دې غټایټو هغه دعوتو عوامو ته. نوح علیه السلام څه کوي؟ د نوح علیه السلام اخلاق ته وګوره. قال ویل نوح علیه السلام رب و پروردگار زما انصرنی بما کذبون، و زما مدد وکا په سبب دا غس چې دوی زما تکذیب کوي. ربا زما نصرت وکي، زما کوبک وکي. دې ته وایي د دای اخلاق چې کله څوک ستا مخالفت کوي، ستا عکس العمل به سي توجه الله ته، الله نه به دعا غواړې، الله نه به مرسته غواړې، الله نه به مدد غواړې. دوی کار څه کوي؟ نو چې الله ستا مدد کوي، نصرت کوي، دوی دې کوي اعتراضونه او بد نسبتونه، الله به آخر دا دین هغه غالبوي. لکه نوح علیه السلام چې دعا غوښتې وه. ترجمې ته ګورئ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقینا خامخا ستاسو د پاره په دې څاروو کې لعبرة دلایل دی د الله د قدرت. نسقیکم مما فی بطونها، چې کوم په تاسو د هغه پید دیونه، ولکم فیها منافع کثیره، او ستاسو د پاره په دې کې نور ډېر زیات فواید دي. ومنها تأکلون، او د دې د غوښو نه تاسو خوراک کوئ. وعلیها وعلى الفلک تحملون،
او په دې وښانو او په دې کښتیو باندې بار وړلی کېږي سورلی کوئ ولقد ارسلنا یقینا خامخا موږ لېږلی نوح علیه السلام الى قومي خپل قوم ته فقال وینا یې کړې یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه د الله توحید ومنئ ما لکم من اله غیرو نشته ستاسو دپاره بل څوک حقدار د بندګۍ بغیر د الله نه افلا تتقون ولې د الله نه یریږئ فقال الملأ الذين كفروا وویلې غټو خلکو کافرانو من قومه د قومنا ما هذا الا بشر مثلكم نه دی دا مګرم یو انسان دی ستاسو په شان غوندې یرید ان یتفضل علیکم غواړي دا مشري په تاسو باندې ولو شاء الله لانزل ملائکه که چیرته غوښتلی الله نو خامخا به یې رالیږلی ملائکه په تایید ما سمعنا بهذا نه دا اورېدلی مونږ دا فی آبائنا الاولین دا هغه پلرونو خپلونه چې هغه پخوا تېرې شوي دي ان هو نه ده دا نوح علیه السلام الا رجل به جنه مګر همداسې انسان چې په ده باندې لیونتوب دی یا دی پیریانی دی فتربصو انتظار وکئ به په ده باندې ایمان مه راوړئ حتی حین تر مرګه پورې قال ویلی نوح علیه السلام رب و پروردگار زما انصرنی امداد وکې زما بما کذبون په سبب دغه څه چې دوی تکذیب کوي زما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين